او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمانانو صفونه جوړ کړل او د جنگ د پاره ورمخکې کړل، نو خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سفر ته لاړ او ورسره سعد ابن معاذ رضی الله عنه بار ولاړو توره ورسره و پیری ورکول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دنه پیغمبر علیه السلام الله ته زاری او مینت کول. الله ته ویل چې یا الله اللهم انجز لي ما وعدتني، یا الله چې تا ما سره کوم وعده کړی دا هغه پوره کړه. اللهم ان تهلك هذه العصابه لا توبت في الارض، یا الله کدا صحابه دی وفات شول او دی شهیدان شول بیا خو په ځمکه باندې دستا بندګي نه کیږي، ځکه دا خو اخیری پیغمبر دی او اخیری امت دی، دینه بعد خو بل پیغمبر او بل امت نشته. او الله ته جړه کول او مینت کول او دومره جړلې چې د صادر مبارک د اوږې مبارک نه وګرځید. بخاری شریف روایت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام لاس ونیولو او ورته ویل حسبک فقط الحقت علی ربک، یا رسول الله بس کې تاسو خپل رب ته ډیر زاری وکړل، ډیر مینت مو وکړل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د سفر نه بهر تشریف راوړلو او دا آیت لوستلو سيهزم الجمع ويولون الدبر، زرد چې دا لخر دا به شکست وخوري او دی به شا وګرځي، دی به وتښتي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سفر کې او یو غنودګي پې راغله، بیا ابوبکر رضی الله عنه ته وی ابشر یا ابابکر، ای ابوبکر خوشحاله شه، زه ګورم جبریل علیه السلام په اس باندې سور دی او هغه راغلی دی بدر دی میدان ته راغلی دی او د هغه په غاښونو باندې هغه خاورې دوړه هغه لګېدلې.